بسم الله الرحمن الرحیم. باب الاجارة الفاسده. دا باب دې په بیان د اجاره فاسده کې تر اوسه د اجاره صحیح بیان او اوس د اجاره فاسده بیان کې دا غینه پسې ولې ذکر کین او ورپسې لیکلي دي لاندې حاشیه کې لا يحتاج الى معذره لوقوعها في محلها. هیڅ عذر ته ضرورت نشته چې فاسده ولې ذکر کوي پس ته صحیح نه ځکه په خپل ځای ذکر کړي کنه. برحال مسله دا بیانې چې څنګه په شرط فاسد سره بیا فاسدیږي د غشن په شروط فاسده او سره اجارم فاسدیږي. هغه شرط چې بکی عقیدانو کې چاته نفي نو بس د عقد د تقاضی مخالف شرط سره به اجاره فاسدیږي. نو قدرت مولا فرمایي الاجاره اجاره چې دا تفسدها فاسدی دي لرا الشروط شروط کما تفسد البيع لك څنګه چې شروط فاسدی بيع لرا. دلیل یې څه په شان د بيع ده کنه خو فرق دا دی چې الته مبيع او مقابله کې عوض او دلته منفعت ده لانه بمنزلته زکدا په منزلت د بيع ده. الله تعالی ته نو ګوري دا خبره کوي چې څنګه په منزلت د بيع ده انه عقد دام د بيع بشان یو وخت دی یقال اقاله بکی هم کیږي را بشي او يفسخ فسخ هم کیږي د بیخه چې د هر یو په حق کې فسخ یو اقاله چې د عقیدانو په حق کې فسخ د نورو خلقو په حق کې جديد عقدي. والواجب في الاجاره الفاسده وسط اجاره فاسدي مرکزی حکم بیانې تاسو غوړی دا بار بار راځي کله چې موږ حکم لګو چې د اجاره فاسده دا حکم بمر سره لګو هغه دا چې په اجاره فاسده کې اجرت مسمانه واجبېږي بلکې اجرت مثل واجبېږي او اجرت مثل کده مسمانه کم خو مقبي او کده مسمانه زيتون زيتي کو ور سره نه دا دوه قاعده مر سره ولګوي کده مسمانه کم نو چې څومره دی قبه واجبېږي او کو مسمى نزيتون صرف بقدر المسمى بواجبيږي. د امام ظفر امام شافعي رحم الله رائے دا چې اجرت فاسده دا په بيع فاسدي په سمن او قياس قیمت قياس ته نو چې څومره جوړېدل او کده مسمى نزيتون معتبر بيع وقب لازم دي. والواجب في الاجاره واجب في الاجاره الفاسده کی اجر المثل وی لا يجاوز به تجاوز ونی کیږي په اجر مثل باندې المسمى د مسمى اجرتنا. امام ظفر امام شافعي رحم الله فرمایي یجب واجبي اجر مثل بالغا ما بلغ یجب بالغا حال له د سه حال کې چور سیږي هغه حد کم ته چور سیږي کم ته چور سیږي قواجبيږي. او غوي قياس کوي په بیا باندې څنګه چې په بیا کې بیا فاسد دی نو موږ مخکې ویلو نه په مشتری باندې کې چې مبيع هلاک شوی کله زوات المثال نه مثل مبيع واجبي کی سمنا او کله زوات القيم نوی نو د مبيعي کم قیمت دي چې هغه د سمنو نه زيت او زيت دی واجبي کی که سمنو نه زيت او زيت دی دلتم کده اجرت مسمى نه زيت او زيت دی وي بغي ور قياسي اعتبارا قياس کوي ببيع الاعيان د عیان وبیا د عیان وبیا تبیا وي منافع وبیا د اجاره ولنا موږ د بار دلیل دار تاسو ماته اکبر وګورئ ټول دا منافع چي دي دا په حقیقت کې د دې عوض نه د منافع عوض نه بنفسها مال متقوم نه د سیوایا ځکه مال متقوم هغه مال ته وي چې دې څټېمه پورې محفوظه چې محفوظه ولې شي منافع څوک محفوظه ولې شي وجود نه لري محفوظ به سکی نو مال متقوم نه دی په دې ټکی پوه شوي منافع نه په بې مور قیاس کا وځکا منافع مال متقوم نه دی. باقی منګه په اجاره کې منافع او په مقابله کې اجرت راولو مال متقوم جوړو دا د وجې د ضرورت او حاجت نه کو او ضرورت او حاجت پوره کیږي په اجاره صحیحه باندې نو بکار خدا و چې اجاره فاسده ته سره دې ته حاجت نشته د سره ټیک وینه خو منګه د اجاره فاسده په تبع د اجاره صحیح کې معتبر وګڼنه نه بس موږ اجرت مثل واجبي کی
دا اجرت مثل ولی واجبېږي دا د دې لپاره دلیل شو به وورئ ما څه ویل چې منافع موقود له په اجاره کې او منافع چې دي دا مال متقوم نه دی بنفسه ولې نه دی احراز یې نه کېږي محفوظېږي نه نو پکار خدا و چې دې باندې د سراقت صحیح کېدل نه خو بنا بر حاجت موږ په دې باندې عقد صحیح کو خو حاجت پوره کېږي په کومه په اجاره صحیحه نو پکار دا و چې اجاره فاسده کې هیڅ هم نه واجبېدلې خو دومره ده وایي موږ تابع وګرځوله د اجارې صحیحې لہذا اجرت مثل به واجب شي اجرت مثل چا ما اجاره کې کوم اجرتي د هغې تابع مو ګرځول هغې عمره به واجب شي ښه نو بیا د اجرت مثل نه که د مسمان اجرت مثل زیات هغه واجب که که نه وایي نه که نه ورپسې ټکې دیو خو تسمیه کړې د تسمیه په هغې راضي شوي د هغې نه زیاتېږو نه که د هغې نه کم و بس هغې اصلي قیمت دی ټیک ده تابع د اجارې صحیح ده خو که د هغې نه زیات و بیا تسمیه شته دی نو تسمیه باندې دواړه راځي نه هغې نه زیاتېدلی نه شو پوه شوې په خلاف د بیعې هغه وی مذهب ولنا موږ د بره دلیل دا دی ان المنافع چې دي لا تتقوم بنفسها دا متقوم نه دي بذاتها دا متقوم کېږي نه بذاتها بل بالعقد بلکې د عقد په وجه قیمتي جوړېږي لحاجت الناس ځکه د خلکو ورته حاجت دی نو به خو حاجت چې ضرورت خو به قدر ضرورت وی کنه دغه شان حاجت هم فیکتفى بالضروره اکتفا کیږي په ضرورت کې په صحیح منها هغه صحیح منها د اجاره نه یعنی اجاره باندې اجاره صحیح باندې ضرورت پوره کیږي په دې به اکتفا کیږي خنو به خود سره هیڅ قسم اجرت ما لازمه وای کنه بیخي اجرت مثلم کنه مسمانه کم می لازمه وای الا ان الفاسده مگر دومره ده چې فاسد اجاره چې را تبعون دا تابع ده له د صحیح نو اجرت به واجبو څوک به واجبو مسما خود عقد صحیح حکم دی مسمانه اجرت مثل کا ځکه نفس اجاره تابع مګرځول صحیح اجاره فیعتبر نو معتبر به په اجاره فاسده کې ما هغه بدل یجعلو چې هغه عام طور مقرری کې بدلا فی صحیح په صحیح کې عام طور کې مقرری کې هغه ته ویل کې اجرتي مثل پېږي بیګه نو ما خپل پکار درې چې دام نه وي خو چې هغه تابع ده نو بس عام طور چې کوم اجرت مقرری کې هغه ته اجرتي مثل ویا به مقرر شي عادتن چې کوم مقرری کې صحیح کې خنو دا کوم چې مسمان زائد شي اجرت مثل چې کله د مسمان زائد شي ناغم لازم کوي کنه وینه دیو چې کله تسمیه وکړه رضا یې وکړه چې دومره به زیات نه لكن نو ما اذا اتفقا کله چې د دوړو اتفاق وکړو على مقدار في الفاسد په یو خاص مقدار په اجاره فاسده کې نو فقط اسقط الزياده زیادت ساقط کو واذا نقص اجر المثل او کشری اجرت مثل د مسمانه کمو نو به خو تسمیه په کړي نه ده نو بس مق به واجب شي زید نه تسمیه ته مرسته ځکه تسمیه کړي نه ده واذا نقص اجر المثل لم يجب الدسي ويا شکل اجرت مثل تسمیه نه کمو نو به وی چې تسمیه دی واجب شي کنه وینه به تسمیه نه واجبي کې ځکه تسمیه خو د اجاره فاسده په وجه فاسده شول نو هغه غیر معتبره پاتې شو او کدا غي نه زیات ونه باغي منګویل شي اسقاط راځي واذا نقص کله چې کم شي اجر مثل د مسمان نو لم يجب نو واجبېږي زیادت المسمى زیتی مسمى نه واجب مسمى باندې زیتی نه واجبېږي لفساد التسميه ځکه تسمیه خو فاسده شوله بخلاف البيع تاسو لږ برو غوړو قياس په بيع کړه موږ په بيع باندې د قياس ټیک نه دی بيع کې دا کم عین شی دی دا بذاته متقوم دی بنفسه او الت منافع بذاته بنفسه متقوم نو د وجه د ضرورت تم ګرځولیو او په بيع کې بهر حال متقوم دی نو کوم نو اصل دار چې قیمت دی په بيع کې واجب شي د مې کوم اصلي قیمت دی اصل خدا دا خو کله چې سمن مقرر شو بس منګه د اصل پرې خود له سمن وتلاړو قیمت خو به ځنه کړ مارکیټ والا ریټ پکار د چا مقرر شي خو سامان هم تاسو به جنې کم چې معنی دواړه راضي شوي نو موږ دې تر وړو ښا ځکه دیو بدی راضي دي خو چې کله مسما فاسده ده لا بیا فاسده و
نو به اصل تزو اصل اشتري چې هغه قیمت دی او په منافعو کې اصل نو لأن العين عين چې د متقوم في نفسه دی او هو الموجب الاصلي اصل کې موجب اصلي قیمتي مبيع کې نو بس فإن صحت التسميه ک تسميه ټیک شی وړو باورته یعنی سمن بواجبيږي انتقالان هغه ته انتقال کیږي و الا او که تسميه نه کېدل نو فلا نه وړو نو الته به هغه مثل قیمت واجبيږي ځکه شی ذوات القيم ونو ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم تاسو لګو غوري یو سړی په کری باندې ونیولو کور او داسي ویل چې بس هر همیش به یو درهم وي هر همیش څومره همیش د دې بیان ونکو نو حکم دا دی چې اجاره فقط په اول همیش کې صحیح ده او بقیه همیشتو کې اجاره نه ده صحیح ځکه مجهول دي او به قانون ذکر کړی دی یو کې ولی صحیح ده د نورو کې ولی نه ده صحیح ځکه اجاره له صحیح کېږي چې منفعت معلوم وي دا څه ده کنه او قانون دا دی چې کلو کله بنکره داخل شي کل شهرین په دې صورت کې عقل متيقن وی غیا و دی غیا خو صحیح شو یو خدای دی نه معلوم شو بقای نور چې دی مجهول دي نو کم چې معلوم دی هغه کې صحیح کم چې مجهول دی هغه کې فاسد به هم کو پوه شوي ومن استأجر دارا څوک چې به اجاره ونی سکور كل شهر بدرهم هر همیش په یو درهم فالعقد صحيح في شهر واحد عقد بسيء په یو میش کې فاسد في بقيه الشهور بقيه میش ته کې فاسد وي ها که مجموعه میش تو بیان نو کې بس ټیک ده كل شهر بدرهم او لس میش ته دا ور سره وای هر همیش به یو درهم وي او مجموعه میش ته بسل میش ته بس هم ټیک ده الا اي يسمي جمله الشهور مگر دا که مسمى کی مجموعه میشته او معلومی ښه لان الاصل قاعده ذکر کوي یو کې ولي صحیح دی او بقیو کې ولي فاسد ځکه اصل دا دی چې ان کلمه کلو چې دا اذا دخلت فيها کله چې دا داخله شي فيما پاغه زبانی هغه شي کې یعنی نکره کې لا نهایت له چې دغه انتها نوي نو حکمي تنصرف الى الواحد یو تروړي هغه متيقن وي معلوم وي او نور خو مجهول وي لتعذر العمل بالعموم ځکه په عموم باندې عمل متعذر وي جهالت په وجه لند دا وکانه الشهر الواحد معلوما يوم شبكي معلوم ايدي کې بسې شي فصح العقد فيه بده کې عقد صحیح شو واذا تم كان لكل واحد منهما نو چې کله په یو کې عقد صحیح دی باقیو کې فاسد دی نو فاسد د عقد صحیح حکم دی چې به منځ کې څوک نشي ماتوله او چې څنګه د عقد صحیح پوره شي بس به هر یو ته اجازه ده بس شي ختمول شي عقد ختم شو او په اجاره فاسده کې حکم دی چې بس بیخي چټم هر وخت کې حکم دی دوړو ته چې ختم یې کوي نو راشي یو مې شي پوره شو لدغه ځای پورې عقد صحیح ختم شو کنه او دینه بس به عقد فاسد دی لہذا چې څنګه ختم شو دی وته حق دی چې ختم یې کوي یو عقد صحیح ختم شو بل عقد فاسد شروع کی عقد فاسد کې حکم دار چې ختم یې کوي واذا تم كل يوم يشبرش ولا نو كان لكل واحد منهما دباردي حق دي ايام نقض ينقض اينقض الاجاره چې اجاره ماته کی لانتهاء العقد زکا انتهاء تورسد الوقت صحیح البته کچري مجموعه مشتو بیان کړي بس به ترغیب بونی څوک هم نشي ماته ولې ځکه اجاره صحیحه څوک منس کی ماته ولې نشي بلا عذر یعنی یک طرفه نشي فلو سما جمله شهور کشر مسمى کی مجموعه میں معلومه معلومه میشته جایز ده وجه دا چې بس منفعت معلوم شو ځکه موده معلومه شو موږ ویلي منفعت معلوم والی څو طریقې دی وا موده و یادم شي کنه یو تسمیه و اشاره و لان المده صارت معلومه ځکه موده وګرځیدله معلومه به متا سو تدا خبره کړی و کنه دا زه د مینو ویلی وس وکشي یو مش کې صحیح باقی مشتو کې فاسده خو چې څنګه دا اوله مش ختم شول او دویمه شروع شول او چا اجاره فسخ نه کړله مالک ورته ونه ویل چې وزه نو بس وسغه دویمه هم ټیک شول دویمه هم لازم شول لہذا اجرت بدا مستاجر مالک ته ورکی د دې دویمه مشتم کله کوم پکې اوسېدلو لګ 15 منټه او نه وته نه ولا اجرت به ورکی او دغه شان مالک ته حق نشته چې د دویمه مش ختمېدل نه مخ کې وباسي یک طرفه نشي ماته وله پتن لګي پوه شوي کنه یو مش کې اجاره صحیحه وا بقې مش ته کې څه فاسده خدا د چې څنګه یو مش ختم شول اجاره صحیحه ختمه او دویمه مش شروع شول او فسخ نه کړل نو دویمه مش کوم ټیک شو
لہذا اجرت واجب شو په مستاجر باندې او مالک نشي کولای چې د میاشتې نه مخکې وباسي. فإن سكن ساعة كشري اوسېدلو به لږ ساعت من الشهر الثاني بدویمه میاشت کې صح العقد فيه بدې کې بیا عقد ټیک شو. لہذا وليس للمواجر مالک لا جایز نه د یخرجه چې وی باسي د کورا ترڅو پورې الى ايان قضیا تر دې چې دویمه میاشت پوره شي او به کدرېمه میاشت کې لږ ټیم هم تیر کوي نه سلو وسغی کوم د حکم شو د شي پر بس ورزه په څلورمه کې په پنځمه کې. وكذلك كل شهر سكن في اوله دغه شان هر میاشت چې دای په اول حصے کې اوسېږي وجه دا ده لانه تم العقد بترضيهما څنګه چې بدی دویمه میاشت پاغه 15 منټه اولنی تیر شو کنه ویني سلو نو معلومیږي دلالتن چې دې کوم ډول راځي دي د دوړو پر رضا عقد تام شو چې عقد تام شو یک طرفه څوک فسخ کوله نشي ځکه عقد تام شو د دوړو پر رضا باندې به سکنا پسوکنا سره په شهر ثاني په دې مېش کې چې لګم ټیم تیر کو چې بس هغه کې وستول مېش سکنا کوي الا ان الذي ذكره في الكتاب تاسو لګورئ البته دې کتاب کې کوم خبره ذکر کړي د قیاس موافق د حالن کې غیر مفتابه ده خبره سمویل چې بیخي په دې دویمه میاشت کې 15 منټه په یو منټ 2 منټه تیر کړو هم دا میاشت کې عقد دې میاشت کې عقد لازم شو دا سمویل دا څنګه ده مفتابه را ادا چې اوله میاشت ختم شول دویمه میاشت شروع شول نه یو ورځ یو شپه چلانی پوره شوی نو مالک ورته ویل شي چې وزا یو میاشت او یو ورځ او یو شپه ابتدایي حسابي نو استلی شي رسي کني قیاس خدا دې چې یو سکندم بدوي مشکو سیدل څنګه چې مخکې بیان نکو هغه کې عقد تام شو خدای معنی کې عمل کوو حرج دیکھا نو د دفع حرج د بارده استحسان به ضرورت وي استحسان به ضرورت په جوړول چې نه استلی شي ترڅو چې ورځ یو شپه نه تیر شي ځکه عرف داسې جوړل چې دې ته ابتدا وي الا ان الذي مساله ذکروا كما چې قدرې مولا ذکر کړي په کتاب د قدرې کې هو القياس او قياس وقد مال الیه بعض المشایخ اور تمایلانم کړي وظاهر الروایت دار يبقى الخيار چې مالک ته او دغه شان مستاجر ته خيار شته چې عقد ختم کی لكل واحد منهما في الليله الاولى کې مشته من الشهر الثاني ويومها او دا غیب ورځ کې دي لان في اعتبار الاول ذکر کوم اول اعتبار ورکو دي خو بعد حرج دي سره بحرج کې ویږي ول حرج مدفون ما جعل عليكم في الدين من حرج او مدفع دي ضرر دي وان استاجر دارا سنه ب10 دراهم تاسو لګورئ ما د دې سړي نه کورونی ولو یو کال پوری پکري او لس درهم اجرت مقرر شو کړی مقرر شو څومره فی میش څومره د دې بیانونه شو بهم جایز ده لنډه دا چې منفعت معلوم شي کال اجرت معلوم شي لس درهم دا کافی ده نه د ضروري چې فی میش سو جوړیږي پوهیږي لکه څنګه چې یو میش د بار سړی پکري کورونی سی بلس درهم نو فی ورځ څومره د دې بیان نه کوي بهم سي وګورئ مقصود دا دی چې معقود له منفعت معلوم شي هغه یو کال منفعت دی رسوکنا او شرط به دام دی چې اجرت معلوم هم معلوم دی وین استاجر دارا یو سړي په اجاره ونی ولودار سنتن یو کال د بار ب10 دراهم باندې جایز ده وان لم يبين قسط كل شهر اگر که بیان نه کې قسط حرمش من الاجره د اجرتنا لان المده دا اجاره ټیک ذکر چې مده معلومه ول ضروری دي وای ځکه موده چې دا معلومه ده بدون تقسیم بغیر تقسیمه فصار دا بداس شي اجاره شهر واحد لك اجاره د یوم اشتي فانه جائز ده وان لم يبين اگر که بیان ونه کی مالک یا مستاجر قسط كل يوم قسط هر ورځ څه مشکل شته پکې وسره د دې بیان کې چې کله عقد وشو نو اجاره به کله نه شروع کیږي نو چې کوم ورځ معنی قدو شو د حق نه شروع کیږي ما ډایرکټ د سړی کور بکری ورکی بکی وسیږي دي دکان بکری ورکی غورز نه دی وسیږي غړی بکری کوي ونی او د غورز نه دی تیرخلی ها کشری وقت ولم بیان کو وخت شالک دا کور بکری شو راتلون کې 10 تاریخ نه به حسابي راتلون کې 1 تاریخ نه به حسابيږي بهم ټیک د دې اجاره مضاف وي نو دواله ټیک دی حالي اجاره ټیک دا مضاف هم ټیک دا نه کې بیا مضاف نه ده ټیک ها
نو به که مطلق عقد حالي وي او که شری قید ولګو د آینده دی او تاریخ بس مضاف وي هغه تاریخ ته دا ډېر اهم مسله ده. ثم يعتبر ابتداء المدة بمعتبر د ابتداء مدة مما داغنا سما چې کوم مسمى کړی وي وإن لم يسمى شيئا او قسم نه مسمى کړی نه فهو من الوقت الذي استأجره ان دا ټکی می ویلو به بداغه وخت نه کوم ورځ کوم وخت نه چی په اجاره مانی ونی ولو لأن الاوقات زکه اوقات چې دي كلها ټول بټولا په حق الاجاره على السواء د اجاره په حق ټول برابر دي. نو چې کوم مقرر کو ټیک دا اوله مسله کتاب بیان کړي کوم مقرر کو 1 تاریخ نو 10 نو مش پسو کوم ټیک دا فاشبه اليمين د دې مشابهت د يمين سره ده لکه وسره وی فی بیان حلف لا يكلم فلانا شهرا مش پوری په پلان کې سره خبرې نه کوم هم د نن نه باندې خبرې او کدا سی ویل چې دراتلون کې 10 تاریخ نه به ور سره خبرې نه کوم تر یو مش پوری به بس به ما هم ټیک د قشانه جارم ده بخلاف الصوم البته صوم کې خبره بدله ده یو سره دا سی وی چې زما نظر شو زما یو مش روزنی سما نو الته حکم داده چې کوم وخت نه دا خبره وکړه ډایرک دا وخت نه شروع نه کیږي بس کوم مې شي خو غدي متم برابر کی نګور یلته د سیدا چې راتلون کې شعبان روزه می نظر ام سیدا مقرری کی او کو دسی ونه وي مطلق وي نو به په الحال نه شروع نه کیږي مزان ته دی ومش برابر کی اختیار دی وتا او په یمین او اجاره کې کتاینو کو ټیک د کني په الحال نه وجه بیانې بخلاف الصوم لان وجه الصوم کې ولی مساله بدله ده وي صوم کې د سی وخت د چغیته د نظر نه شامل چغه شپه ده شپه روزه شپه د روزه شامل او اجاره او یمین کې خبره بنه کوم او اجاره باندې کور بګری شو شپه ورسول ته شامل دي لان الليالي چې ليست بمحل له هغه محل ده روزه نه دي. حبيب دوكي شورا شو ثم إن كان العقد حين يهل الهلال فشهور السنة كلها بالأهلة لأنها هي الأصل لس مشتر پارا کال پارا پنځه شپږ مشتر پارا می کور پکړې د دنه ونیو نو سوال لري دا مش چې دا کنه دا په کومه طریقې حساب کوو امام زبوی بس کده ټول اتفاق دی کده مش په شروع کې د عقد وشو نو بس چې کله مش بدلیدل مش دا شرعا مش بدلیدل مطلب سپمای را خطر بس مش په بدلیږي بل مش به شروع شي دا شان بل په دې طریقه باندې د هر مش په اخر دی اجرت ورکی او که شرط په شروع کې دی ورکی دا اتفاقی ده او کچری مثلا صورت دا سی و چې د مش په منځ کې عقد وشو نو امام سی وای کنه مشت پرې دی وس چې مش کله را نوې شو او کله دا شو دا پرې دی بس هر 30 ورځې به یو مش حسابي دو مشت شپته ورځې به 3 90 ورځې به 120 ورځې به پوهه شو به صاحبین وی جدي سکار وکاو چې دا کوم مش کې عقد وشو د مینز په مش کې توجه په مینز د مش کې دا مش په ورځو پورو کو باقي نورې په د مش پر خطلې طریقه به داسي عقد په لسم ورځ وشو نو د مش کې څو ورځې بعد شولې شل د څه به کو دا مش پرې دي څنګه چې مش راو خطله کنه غبل مش نو بس اقم اغدوی مش چې دا غو د مش پر خطلې حساب شي دا شان درې ما دا شان څلور ما دا شان پنځم شپږ مشته وکنه مثلا نه دا اول مشته لسم ورځ کار شوی شل تیری شوی دي نه په اخر کې بلس نو دي زیات کی هغه په ورځ شي او کله کې بنزل سره شوی اخر کې بنزل اس کې بده کې 15 تیر شوی اخر کې با 15 امنس کې بټول د مش په نوې کېدلو باندې خو په تور امام سے په قول آسان کار دی وګوره ثم ان كان العقد كشري ود عقد اجاره حين يحل الهلال كلچ لیدل کېدل مش فشهور السنه یعنی د مش په شروع کې وکړه نبی با د کال میشتي چې حسابو یا د شپږ میشتو حساب څه چې حسابو ټول په ټول بالاهلته د میش په لیدوي لانها هي الاصل
همدغه اصل د میش په لیدو معنی د میش په شروع کېدو وان کان فی اثناء الشهر یو کچری د میش په منځ کې دا کارو فالکل بالایام ټوله په ورځوي یو کال به 300 او شپږ ورځې حساب کو عند ابي حنيفه رحمه الله وهو روايه النبي يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله وهو روايه ابي يوسف رحمه الله الاول الامام ابي يوسف رحمه الله اول رايم داوا وهو روايه النبي يوسف رحمه الله پس تغزه پوری دي امام محمد رحمه الله راي او امام ابي يوسف رحمه الله روایت هم دي اغدا الاول بالايام اول بپورزوي والباقي بالاهل او باقي بدمش پلیدوي لأن الأيام دلیل لا ودوړو ده وای ایام تمنګ بنا بر ضرورت وروړو ورزو حساب ته او ضرورت په اوله میش کې نور کې خونه دي ځکه ایام چې یصار الیها دیتا ضرورت کیږي ضرورتن بنا بر ضرورت او یوشتم ماده د ضرورت تقدر بقدرها وهي في الاول اذا خبا ولا میش کې من هذا میشتونه ولو د امام صاحب دلیل دار غوړه چې کله اوله میش په ورځ شول نه جدا ختميږي دیمه میش بم مین نشرو کیږي هغه بم په ورځ وي بچا ختميږي دیمه میش بم د مین نشرو کیږي هغه بم په ورځ وي انه متى تم الاول هر کله چې پرش ولا اوله میش بالايام باندې ابتدا الثاني بالايام دیمه میش بم په ایام شروع شي ضرورتن خامخه ځکه چې اوله مش مثلا شلم نه شروع شوی راتلون کې شلم معنی به ختم شي کنه هغه به شروع شلم شروع کیږي فقط الى اخر السنه فهكذا دغشان بزوزو تر اخر کاله پورې ونذيره العده د دې نذیر عدتم دي لکه موږ ویلو د کمی خزي چې هیڅ ناراضي او طلاق خاون ورکی درې میشته عدت به تیری دا سیده کنه څنګه به تیری درې میشته حال تم دا مسله و کنه میش په شروع کې طلاق ورکړو بس میش چې نوي کیږي او میش نوي کیږي دوه میش نوي کیږي درې او کچري مینس کې نو به د امام سي ابراهيم دغه د چې بس 90 ورځې وتیری کې او صاحبین وي اول په اخر تام کو مینس کې به میشته وقد مر في الطلاق قال قدري مولا فرمایي ويجوز اخذ اجره الحمام والحجام تجاري فاسده په بیان کې دي بیان کې حالان کې دا صحیح ده ولی بعض امامان دي تفاسیر وې دي اعتبار سره ذکر کوي مولوی صاحب حمام په اجرت کې ورکول نیول جایز دي په خوا بداسه حمامونه به خلک جوړ کړیو او خلکو په کرایا باندې پاغي کې لمبل نو قیاس تقاضا ده کې چې صحیح دي نشي ځکه څومره ټیم به پکې لګي مجهول دي او به څومره استعمالي او به مجهول ده او دویم او به خو اجازه ده او صحیح کیږي نه رسې به نو قیاس وی چې ټیک دی نشي خدای چې مفزیل المنازعه نه جوړیږي بس استحسانا ټیک ده پوه شو لږه کوم ویلیو جهالت د وجه نه سې کیږي چې جهالت نشته باقي کوم حدیثو کې تمن راغلي شیطان کوري وته ویلې ده من ته راغلي دا صورت کې ده چې خزي وسړي ګډ وډ ورزي بخا بده سي یا په کې سړي او لغړ پکې ټول لامبي ګرځي راګرځي په کې خو به ده سي کول نو دغه صورت ټیک نه خاص کر د شرمګاه په پټکړی و نور څه بخکارو وګوره نن سبا کوم حوزونه جوړ شوی څه وته وي سویمینګ پول دې کوم خلک د سکی چې د ګټنو نه بره او د نوم نه لاندې پرده لګولي او نور ایسه د نوم او ګټنو پورې ښکاري نه غي کوم د قشان منه ده به همدغه شان حجام چې دی چې خکر به لګول خکر دغه اجرت هم جایز دي ځکه نبی اسلام اجرت ورکړي ويجوز جائز دي اخذ اجره الحمام اخستل اجرت د حمام مالک حمام اجرت لي حجام سړی دی اجرت لي فاما الحمام چې فلتعارف الناس قياس هو ټیک دی نه وي اور به جوړ شوی نه استحسان به اجماع دي ته ویل کیږي عرف معتبر دي ګن ماضي دي د عرف 35 نه شروع شي العاده محکمه استعمال الناس حجه يجب العمل بها 36 د څه ورزه طریق تالي 44 پوری ولا يعتبر الجهاد جهالت له اعتبار نشته در قياس نه جواب کوي اجماع المسلمين زکه دا عرف عام جوړ شوی بس قياس پرېدا قال عليه السلام نبی عليه السلام د عرف عام د دلیل جوړېدو د پر اصل کې صاحب دی دلیل بیانې ښه ذکر نبی علیہ السلام فرمایي مراه المسلمون
هغه شی چې مسلمانانی ویني حسنن خ او د نس خلاف نه فوایند الله حسنن ادا الله په نظام حسن دی هر چې حجام دی دغه دلیل فلما روي ان عليه السلام چې احتجم حجامه لګولې و وعات الحجام الاجره او حجام له اجرت ورکوم د تیر شي مشکات کی اجاری باب خمل ته ویلو کنه ولانه استیجار على عمل معلوم دا اجاره د په معلوم عمل باندې او په معلوم عمل باندې او په معلوم اجرت باندې اجاره جایز نو شرایط د اجاره پیدا شو موجود شو باجر معلوم معنی ده فیق و جائزا جائز بی قال قدری مولا فرمای ولا يجوز اخذ اجرت عصب التيس تاسو لک برو ګوري خلق داسې کوي چې نر حیوان ساتلې سانډا غوي چيله انور خلق ولا دا زنانه حیوانات راولي چيلې وا میخ ولا مالکی تاسو ته پته ده کنه به غري اجرت دې نه من راغلي دا نه صحیح اجاره نه ټیک وجي وایو جایز نه دي اغستل د اجرت عصب التيس د خيجول د نر وهو اي واجر غدا چې وسره په اجرت کې ورکی فحل النر حیوان لينزو چې وی خيجي على اناث بزنانو حیواناتو لقول عليه السلام باجګانو باندې باجګانو حیواناتو باندې لکه نبی باسم باجګانو کتاب نه دی بس چې په سیمه یریږي ما نبی عليه السلام فرمای ان من الصحت زکه دا حرام مالنا دام دا عصب التيس ان من الصحت عصب التيس اخي جول دنر دي مراد تی صرف خجول ندی خجول خو جایز دی اخذ الاجرت غسل علیه بدغه خجول په وجه پویږي په کنه خدری په عائشه باندې لیکلی دی خدا حدیث ته د منع دویم دا کوم ماده منویه د حیوان دا مال متقوم نه دی پیسې بچالي مال متقوم نه دی پیسې بچالي مال نه دی دریم اصل کې اجاره له صحیح وی چی موجر چره دا په منفعت ورکول قادر دی دلته سره قادر نه دی خو غوی دی پته نه لګي مالکی به کنه بل غرر دی پکې چې مالکیږي به کنه ټول وجې دي عدم جواز او نن سبا چې کوم وب ملاويږي یعنی دا کوم منی چې ملاويږي او ډاکټرانی وایي نه دا مال ګرځیدل دی ښا څه ګرځیدل نه ډاکټران دوه کار کوي یو به کوي دا وبم خرڅي دویم د خپل عمل اجرت عملي دوه وخت کې اور په خو بس ټیک ده قال قدري مولا فرمای ولا استجار ولا يجوز الاستجار على الاذان والحج وكذا الامامه وتعليم وكذا الامامه وتعليم القران والفقه طول مكسور و اجاره بکرو باسي جائزه د مولوی صاحب یو سره په اجاره باندې نیول د اذان د پاره الکه اذان کوا او اجرت بدر کوما حجر لو کو اجرت بدر ک امامتی راته کوا اجرت بدر کوم قران تعلیم ماشومان ته ورکوا مدرسه کی تعلیم د قران ورکوا مدرسي یا فقه پڑھاو او هدايه او اجرت بدر کو دا ټول جایز نه دی وای وکیری کا ولا الاستجار او جایز نه ده څوک په اجاره نیول په اذان باندې حج باندې وکذل الامامت دغه شان په امامت باندې او تعلیم القران والفقه وتعلیم د قران او فقه ځکه ویلا ام نحوی کتابونه دي طب کتابونه دي صرف او منطق او غټیک ده څه دلیل شته کنه ویاو کنه زمنګ د حنف یو اصل لمنګ بار بار وایو برون منګال ته ویلو هدايه صلات کې اصل لا دي چې هر طاعت چاغي پوری مسلمان خاص وي هغه باندې وزرت نشي خستره هر طاعت چې مسلمان ور پورې خاص وي اجاره نه ده سي او دا د طاعت چې مسلمانانو ور پورې خاص دي مسلمانانو پورې خاص دي والاصل ان كل طاعت هر طاعت چې يختص بها المسلم چاغي پوری مسلمان خاص وی لا يجوز الاستجار عليه جائز نه ده اجاره باندې څوک نیول پاغي زمنګ د حنابو بنز باندې امام شافعي رحم الله وی سید امړه منفعت معلوم دی امامتی کول اذان کول قران تعلیم ور کول فقه اجرت متمعلوم کا بس خبر ختمه يصح في كل ما جائز ده بار غزه کې لا يتعين على الاجير امام شافعي رحم الله یو قید وی کاغي غزه به معنا ما برو ګور کچا باندې یو عمل واجب او به پاغي اجرت لري شیخ استله نو که یو سړی فرضي منځ کوي ځان لا بل ته وی اجرت پیرا کنيش ځان له حج کې بل ته وی اجرت پیرا کنيش امام شافعي رحم الله وی دا قید از منګم دغه
یو سړي باندې یو کار واجبي من قوا شرایطو کې ویلو هغه باندې اجرت نشي غوښتل هغه باندې خاصه واجب دی اجرت لري د رشوتي لکه د څومره ملازمین یو کار په لازمي کې به او به خلکو نه اجرت مالي دا خو رشوتي دا نه د جایز پوهیږي په کنه امام شافعي رحم الله وی کده سی هټیک د بینه د جایز کده سی نه مسلمان باندې کار نه لازم لکه امامتي اذان تعلیم قرآن تعلیم فقه بده اجرت غوښتل شي صحیح کیږي په کله ما هر غزه کې لا يتعين چاغه واجب عین نبی علی الاجر باجر باندې لانه استجار على عمل معلوم من زکدا خو اجاره ده په یو معلوم عمل باندې غیر متعین علی باغ باندې واجب علی له متعین هم نه ده باغ معنی یعنی واجب عین هم بینه ده واجب علی العین چوته وي بس فیجوز جائز ده ولنا قول علیہ السلام موږ لپاره قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اقرأوا القرآن لك قرآن لولي ولا تأكلوا به خوراک به مکوي خلقو د قرآن خيو به پیسې لري هم د غشان وفي اخر ما عهد رسول الله او اخر هغه شی چې نبی علیہ السلام وصیت کړو الى عثمان ابن ابي العاص ته دای وته ویلو وان اتخذت مؤذنا کچریته مؤذن ونی ول شوي نفلا تاخذ على الاذان اجرا اجرت په مالا پوه نه شولې به دا دو دلیل نقلی شو دریم دلیل ته وره توجه وکړه ښا دریم دلیل عقلی بیانې دا طاعت چې سړی کوي کنه دا ثواب هم د تمیلاوي دې د وجه اهلیت د بکی ضروری دی کدا اهلیت د طاعت پکيو نه طاعت ټیک دی او اهلیت پکې نه ونه دی ټول لو بد کېدا نو کوم یو کو ځان لیو کو ثواب د تمیلاو شو ځان یو کو ځان لیو کو تلاوت یو کو ثواب د تمیلاويږي نو کم طاعت چې سړی کوي نه ثواب د طاعت هم د تمیلاويږي نو بل نو اجرت څنګه والیا فائدہ ځان ته ورسول اجرت بل نه دي نه رسې په وګورئ قانون داري چې اجرت دا غچان اله چې هغه ته پیدا ورسه دلته خو تازان ته پیدا ورسه ولا یعنی ثواب ولان القربه مدى حصلت قربت چې کلم حاصل شي وقعت نو واقع کیږي ثواب د دې چانه عامل لترب دغه وجه ده چې اهلیت د عامل ضروری دی ولهدا تعتبروا دغه وجه ده چې معتبر د اهلیت په طاعت کې هم دغه عامل فلا يجوز له الاخذ فلا يجوز له اخذ الاجر نه د جایز زره بار اخستل د اجرت من غیر د بلنا کما فی الصوم لکه وسله روزنی سی بل اجرت لري منس کې بل نه لري خستې شي نشي بل وجه دا تاسو وګورئ من په شرایطو کې ویلو چې دا موجر چره یو یا اجیر چره دا په منفعت ورکولو باندې سپارلو باندې قادر ای د سیده کنه دلته چې تعلیم قرآن چاته ورکي نه دی کې اصل کې بدغه ماشوم کې چاته چې تعلیم ورکي بدغه کس کې دا ملکوي چې هغه تعلیم حاصلې دا کار هغه کی دا ملکا دا صلاحیت الله هغه کی خي هغه کې دا صلاحیت نه وي ته تعلیم ورکول شي نه شو نو قدرت د نشته چې تعلیم ورکی مگر قدرت پاغه کې خپل دی دا قادر دی په قدرت الغیر باندې تاسو پیږئ کنه ولأن التعليم چې مما دا غشي دی لا يقدر المعلم معلم قادر نه دی عليه بدی الا بمعنى مگر دیو معنی د وجنه من قبل المتعلم چا کده متعلم کړه لکه اصل تیز کوم دا خبره وا نو فیکون ملتزما نو دا خو بزان دا شی لازمي دا مدرس ما لا يقدر على تسلیمه چې دا قادر نه دی دغه بس پارلو باندې نو اجازه نه ټیکيږي فلا يصح تاسو وایې شول دا درې دلایل د حناف بیان شو چې لکه په امامت باندې بازان باندې په تعلیم د قران او فقه باندې دا اجرت ټیک نه دی خوص لګ برو ګورې ټول پټوله تاسو به خوشاله شئ چې لکه مولانو اجرت ټیک نه دی مولوی صاحب دا دغه زمانه مسله و کوم زمانه کې و چې مولانو ته امامانو ته مؤذنینو ته سرکار د طرفه پیسې ملاوېدلې دغه د ضرورت موافق باغو ته پیسې ملاوېدلې څه ته بنو محتاجه نو خلکو بده سي کول چې قران تعلیم به مور کول واسي پیسې ملاويږي نور کارونه به سي کول به رفت دا سی وشو چې هغه شان حکومتونه پاتې نشو خلکو ته اجرتونه نه ملاويدل نبه تعاون کمزوري رااله اذان کی درس کی دغه شان امامتای کی خلکو ول پیسې نه ملاويږي او موږ بچو پس امامتای ته پرتی اذانونو درس ته خپل کارونه ولې نه کوو نو دا کارونه کمزوري کېدل بنا بر ضرورت فقاهو ویل چې څنګه چې د شوافی اورای ده بس کم
اعمال چې دا سری توجه دا منصبونه کچره پاغي اجرت ملاو نشي علامه شمی خبره دا سکړي د قدرت المفتی کې خدا سي خبره ده حاصل دا ده چې کوم اعمال دا سي دي ک پاغي اجرت هغه عامل تمنګ نه ورکو هغه کار خرابيږي کمزورې پاتې کیږي نو ال توجرت خستل ټیک دي خو چې کوم داسیو چل تک من اجرت نه ورکو هم برقرار پاتې کیږي خسي فرق به نه راځي نو بیا غي کو ځړه خبره ده ځړه په ځړه طاعت معنی اجرت خستل ټیک نه دي لکه اوس په رمضان کې څوک تلاوت قران اوري قران نکس اجرت نه ورکو الګ به قران نه اوري نه دی اوري کنه کار نه پاتې کیږي تراوی د سم کیږي هغه کې به هم نه جایز ده دا بنا بر ضرورت د ضرورت تقدروا بقدرها بيك واورا بعض مشايخ چې استحسنوا مستحسن غنل استئجار على تعليم القران بني اليوم ننرز لانه ظهر التواني زكا ظاهر شوه دي اغا سستواله في الامور الدينيه وكي ففي الامتنان كاجرت من منشو يضيع حفظ القران با زي شي والي الفتوى بدي فتوى دا بلا مسله دا د مولي سپ معصیت باندې اجرت نه دی ټیکا پوه نه شولې یو څوک دی ونی سي ګناه درمانی کوي اجرت درل درکې دا نه صحیح غانې را توایا پمړی باندې می جړاګانی کوي طالب اجرت در کوم دا صحیح نه ده ولا يجوز الاستجار جائز نه ده یو سره په اجاره مانی نیول علل غنا چا غانی وي ونوح یا باغه پمړو جړا کوي وکذا سائر الملاهی دغشان چمبي بوي نور سم ملاهی دي ګناه کارونه لانه استجار على المعصيه دا فصل کی پکري پماسیت باندې څوک پکري نیولني والمعصيه لا تستحق بلقد او اصل کې مسله دا اجاره کې تاسو له ګورئ چې کله اجاره وشي کنه نو دا منفعت خاص کر اجیر په صورت کې منفعت د مستاجر حق شي منفعت د مستاجر د پاره په اجیر باندې په موجر باندې واجب شي عدالت چې په معصیت باندې یو کسونی ولوګان راتوایا نو ما دلته منفعت غاني دي غاني دا په دې اجر واجبيږي د مستاجر د پاره نه واجبيږي ښا شریعت ګنا نه واجبي ځکه وي والمعصيه لا تستحق بلقد دا خو نه واجبيږي باقد معنی کته چې واجبيږي نو مطلب بدا شو شریعت معصیت واجبي دا ونه کیږي ولا يجوز اجاره المشاعين ابي حنيفه رحمه الله الا من الشريك وقال اجاره المشاع جائزه تاسو ګورئ دا په سره وای به بس کو کنه بس کو